الرحیم ټول اهل سنت قومونو مشران نوجوانان سټوډنټس علماء کرام ټولو ته خواست دی چې سبا 2 بجې پېښور پریس کلب کې موږ پریس کانفرنس وي موجوده د کوم اپریشن روان دی په لوور کورم کې یک طرف اپریشن کے خلاف موږ سبا خپل اواز پریس کانفرنس چټوو صوبایي حکومت لکه خاموشي داسې دی چې موږ خپله حیران یو د صوبایي حکومت ته چې 24 ورځونه ناست یو ژړا کوو فریاد کوو یو مهذب شهري په طور باندې خپل غږ اوچتولو کوشش کوو مزاحمت داسې مزاحمت مو نه دی کړی چې دې حکومت دا وایي چې دا خلک غلطه کوي مو د یو مهذب شهري په طور باندې دوی نه خپل حقوق غواړو حقوقو کې مو مطالبات ډېر واړه دي زه دا نه ګڼم چې صوبایي حکومت څه دا اختیار نشته چې موږ دا واړه مطالبات دوی واوري او هغه باندې غور وکړي او د هغه مسلې حل کولو کوشش وکړي مطالبات یې موږ هغه څلور دي چې امن د نه غواړو حکومت ته تا نه یې غواړو تحفظ د نه غواړو چې تحفظ د ما اوسه پورې نه دی کړی په کورنۍ کې کورونه یې تا په نګرانۍ کې ړنګ شول تا په نګرانۍ کې لوټ مار وشو تبعي وشوه د هغه باوجود تا ته دا احساس نه کېږي ته بیا هم یک طرف اپریشن کوې لګیا یې په دغې روژې کې د رمضان احترام در کې نشته د رمضان خاطر در کې نشته ته لاړ شه د هغو خلکو مشکلات لږ وکسه صوبایي انتظامیه ته یې صوبایي د اپیکس کمیټې کې چې کوم مشرانو دغه شرکت کړی دی یا د قومي مشرانو چې کومې جرګې کې شرکت کړی دی کم سے کم دغو مشرانو ته یې چې په دغه مشکل وخت کې د خلکو ته دا تکلیف نه دی چې دوی ته روزي نه میلویږي روزي هغوی په ړانګو کورونو کې هغوی ته الله رسوي کم سے کم د هغوی د وړې جونګړې ماړنګوئ د خدای خوف وکړئ د دغه اپریشن مخنیوی وکړئ دا یک طرف اپریشن دی بند شي دې مو مذمت هم کوو نن هم کوو سبا په پریس کانفرنس کې به مو خپل لای عمل طی کوو چې راتلونکي وخت کې موږ ته څه پکار دي څه کول دي ټولو مشرانو ته خواست دی چې سبا په ګڼ تعداد کې پېښور پریس کلب ته تاسې راشئ او د احتجاج کې هم شرکت وکړئ او پریس کانفرنس کې هم شرکت وکړئ